السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلکلې وایو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ سوات کې ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخته شوې ده د ظلم انتها شوې ده ظالم خاوند خپله ښځه او دوه ماشومان بچي ډېر زیات په بېدلدۍ سره قتل کړل دا واقعه څنګه رامخته شوه دغه ظالم داسې کار ولې وکړو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه چې زموږ هر یوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دوستانو دا واقعه په سوات بټګرام کې رامخته شوې ده یو ظالم خاوند راپسې خپله ښځه او دوه ماشومان بچي ډېر زیات په بېدلدۍ سره قتل کوي په څه وجه باندې قتل کوي په دې وجه باندې قتل کوي چې ښځه او ماشومان بچي ترنه د اختر لپاره پیسې غواړي د اختر لپاره جامې غواړي دوستانو چې کله اختر راشي د اختر لپاره خلک خپل بچو له خپلو ښځو له جامې کوي خپلو بچو له جامې کوي خوشحالي کوي خپلو بچو له پیسې ورکوي خو دوستانو دغه ظالم پلار پر دې کې دومره رحم رانغو چې خپلو بچو باندې رحم کړی او په خپله ښځه باندې رحم کړی دغه ظالم د پیسو په لالچ کې راغو چې زمانه بس پیسې خرج کېږي دغه پیسو خرج کولو په لالچ کې دغه ظالم خپله ښځه او دوه ماشومان بچي ډېر زیات په بېدلدۍ سره قتل کړه دوستانو کو چلېده چې د 15,000 شپږ 7,000 روپۍ به ټوټل لګېدې خو دغه یې چلته لګولې وې نن به یې ښځه هم ژوندی وه دوه ماشومان بچي به هم ژوندي وو هغه ماشومان به هم خوشحاله وو ښځه به هم خوشحاله وه دا به هم خوشحاله وو دا به هم نن د ټولو ډمبوره شاته نه وو دوستانو د خو ځان هم زندګي خرابه کړه د خپلې ښځې زندګي هم خرابه کړه د خپل دوه ماشومانو بچو زندګي هم خرابه کړه دوستانو دې ظالم داسې کار وکړو چې په یو 15 منټو کې دې ظالم درې زندګۍ ختمې کړي د خپل کور نه یې درې جنازې وباسلې دوستانو الله دې وکړي چې پولیس دوی باندې ښه بدترینه سزا ورکړي او بیا ورته کولې عام پانسي ورکړي دوستانو الله دې وکړي چې دې ته پانسي ملو چې دا نور خلک ترنه عبرت واړي بیا داسې قسمه واقعي مخې ته نه راځي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه وخی چې زموږ هر یوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي والسلام